د 90 سکند سره زم هميره او د نن ورځې مهم خبرونه. مردان او خواشه علاقو کې د ډنګي مرض تیزی سره خوريږي. د ضلع صحت محکمې مطابق 11 مریضان هسپتالونو ته ریپورټ شوي دي، خو اصل شمیره په زرګونو کې ښودل کیږي. خیبر پختونخوا کابینې اجلاس اکتوبر په 2 نیټه طلب شوی دی، خو د اجلاس ایجنډا به وروسته جاری کیږي. د اجلاس صدارت به وزیر اعلی خیبر پختونخوا الیمین ګنډاپور کوي. د پیښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال عمر احمد بخاری د مومند پاک افغان بارډر پوسټ دوره کړې ده او فورسز او الیټ فورسز ځوانانو کې انعامات هم تقسیم کړي. پاک فوج اور ایف سی خیبر پختونخوا نارت تیرا کې د فری میډیکل کیمپ انعقاد کړی دی. کوئټه کې د فتنة الهندوستان له طرفه موټر گاډي په حمله کې خودکش حمله آور په شمول 6 ترهګر وژل شوي دي او سکیورټي فورسز 2 ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي. د وکیلانو د قتل او تشدد زیاتیدونکو پیښو په ضد د مومند بار وکیلانو د هړتال اعلان کړی دی چې نن او اکتوبر 2 نیټه باندې به وکیلان عدالتي کاروایانو کې حاضری نه ورکوي. پیښور ایڈوکیټ شبیر حسین گیلانی خیبر پختونخوا کې ملکی سطح باندې هیومن رائټس لایرز فورم جوړولو اعلان کړی دی اور ویلی دی چې عدالت اور قانون ته رسد د هر انسان بنیادی حق دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.